محترم اوریدونکو مسلمانانو او خاص کر علماء اشنغر او د نور علاقو چې کوم علماء راغلي دي الله تبارک وتعالى دې هغې ته ښه ژوندون نصیب وګرځوي. کوم عوام خلک راغلی دی د هغې د مولانا زبیر جان صاحب طرف نه د طرف نه شکریہ ادا کوم. الله تبارک وتعالى تا ټول په مینه باندې مست وګرځوي. الله تبارک وتعالى دې پار کور کې حافظان پیدا وګرځوي، عالمان پیدا وګرځوي، لکه لما کم ناس دي. د محدثینو تقریرونه تاسو واورېدل. زه تاسو داسې خبره کوم چې هغه ستاسو په دنیا کې پیدا راشي او په آخرت کې هم پیدا وي. زه لږ بیمار غوندې یم، زیات تقریر داسې نشم کولی. دا مرثا د مولانا زبیر جان صاحب په طرف باندې منصوبه ده. ما زه هغې ته دعا کوي چې الله دې دې مرثې کوم ضروریات دي تعمیري غیر تعمیري، الله یې د غیب نه د هغې اسباب برابر وګرځي. دا لوی مجمع تاسو ګورئ، دا د جامعي د طالبانو په دستربندۍ کې چې هغې د دور حدیث نه فارغ شوي دي، دا لوی مجمع تاسو ګورئ، د هغې په خوشحالۍ کې راجمع شوې ده. الله د ټولو د دنیا او د آخرت سعادت نصیب وګرځي. دا لوی مجمع د علم په سلسله کې راغونډه شوې ده. دا علما راغلي، د هغې دیدار دپاره راغلي دي. الله تبارک وتعالی دې علماو ته نور هم عزت نصیب وګرځي. د علماو تقریرونه تاسو واورېدل، اورئ. اوس تاسو ګورئ یو عملي خبره ښیمه. کم عالم کم طالب چې هغه فارغه شو، الله هغه ته علم ورکو، اوس به انشاءالله العزیز د هغې دستربندي به کولی شي، د هغې ذمواري به په سر باندې ښودلی شي چې ته دا دستربندي نه ده بلکې په حقیقت کې دغه نه یو پیټ ته سر باندې ښودلی کېږي. اوس به پورې آزاد وي، اوس به پابند شي. ګوره خلکو ته به د الله دین ښیي. خفه کېږي ما زم په دې علاقو کې دا علما دي دستربندي کولی شي، چې کوم دا طالبان رسومات کوي، رسمونه رواجونه کوي، چا خلاف شرع دي، هغه ته هېڅ مقرر هېڅ عالم د هغې پاکې خبره نه کوي. دا هم کمی دی، الله دا کمی پوره وګرځوي. دا ګورې په لاره زه راتلم، بلا سري په دیوالونو پورې په ګاډو پورې خلکو راوړي دي. راوړي که نه راوړي؟ دا په دې ګاډو کې لاندې په دې لاره کې پراته دي، او دا به دوی اخلي، دا به اچوي. مطلب محترمو، دا یو رسم دی، رواج دی، مرسو کې جوړ شوی دی. دا غلط رسم دی، د دې څه بنیاد نشته دی.
زمپا ګوړي کې دا سری چې کله شپږم میله جوړ شي په هغه میله کې دا سری غواړم ته شي بزو ته شي ګړو ته شي د سربندي کوونکو کته تم دا سری اچوي او دا کار کوي بیا او کوي خلک بدر پزې شي شاو 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 د دې مرسو کې هم دا یو رسم جوړ شو دا د حدیث په جلسه کې دا شی ناروا کار دی بیکاره کار دی خپل مال ضایع کول دي خپل مال بربادول دي طالبانو تا ته خدای لوی درجه درکړې ده ګوره دا حدیث وای ټول وای نظر الله فزور وای فزور نظر الله عمران سمع مقالتي ووعاها وحفظها فزور وای فزور روټه به ملاو شي ان شاء الله ورځي ګوره خړلې ده د وخان وکم والي اوس ګډي ورته شي که پنره خوړې و تاسو چرته ویلې شي دا تاسو وګي وین ما ویلې ټول قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من مبلغ محدثینو تاسو نبی آخر الزمان دعا کړې ده او هغه دعا ډېر عجیب دعا ده نور دعاګانې هم ډېرې کړې دي دا ځان ولي کوي ترمذی کې شاید تاسو ویلي وي چې کم عالم په زور وایي کم عالم عاملهم بي او عالمهم بي او معلمهم بي دا درې صفتونه پکې موجود دي کم صفتونه عامل معلم او مدرس عامل عالم عاملهم بي واي عاملهم بي او عالمهم بي او معلمهم بي ګوره دا درې صفتونه په چا کې موجود دي او خلق واوري دا گوشتو کونتری یې مطلب ده دا گوشتو کونتری چې خبره نه اوري چې ګورې عامل وی چې په علم باندې عمل کوي ګورې عالم وی الله وتعالى علم ورکړي دی او بیا ورته د دې سم کوي معلم وی ګورې دا علما ناس دي په اسمان کې دغه سړی ته عاملهم وی عالمهم وی معلم وی د پرشتو په زمره کې دغه تصویر کې عالم کبیر وی لګي عالم کبیر وته وی لګي اے دور حدیث والا طالبانو ان شاء الله تطبع عملهم کوي علمو کو ان شاء الله عندما تاسو معلمین مګرځي گئی ستاسو نوم با په اسمان کې په دنیا کې نه ګورې په اسمان کې او په اسمان کې بیا د فرشتو په زمره کې تاسو نوم بلی کېږي تاسو په څه ویل کېږي عالم کبیر ویل کېږي تاسو نه لوی درجه ده دا علما ناس دي ما ته شرم راځي چې په علم او سره تاسو خبره کوم دا تاسو ته سردار دو جهان د طرفنا د خاتم الانبیاء د طرفنا تاسو نو لقب ملو شوې دي چې دا لقب په دنیا کې بادشاہانو ته نه ملاويږي وزیرانو ته نه ملاويږي دنیادارو ته نه ملاويږي خانانو ملکانو ته نه ملاويږي دا لقب الله تبارک وتعالى طالبان ته ورکړی دی
چاته کال لس کال هغه محنت وکړو دا غي لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خود مبارک راغی چې دا عالم کبیر دی دغه عالم کبیر پاک رسول دعا کوي نظر طوال نظر الله امران سمع مقالتي ووعاها وحفظها وأداها كما سمعها دا پیجرسود مدرسو کی او خاص کر د حدیث په دور حدیث کی د اغي د سربندي کول شي په دې خو شاکی دا سری دی ګوره او دا به دغه طالبان به اخلي الحمدلله دم ما دا خیال له زبیر جان سے غالبا د دې مکتب تبلیغ گئی دا بنالي ګوره خوشی یا ساته سوق دا صرف پغړه کوي دې مطلب دا چې د میلې غوای دی ګوره او د میلې دنګر دی ګډ دس بدا زه علماء درخواست کوم چې تاسو کوم جلسو ته لاړ شئ د رسومات لګرت کوئ حدیث مبارک خلق اوري هغه عمل اسم ونکو چې کم سے کم دا وګون ته خبره خودري کله حفظ جلسوي دا غي پګړې تړلوي اکم دغه رسم دی کله بیان مولوی صاحب مرثکی یا بل مرثکی د حدیث دوره شوی او طالبان د سربندي کې پایګم د قرسم دی او دا خپل ماده کول دي او خلق باوري دا خبره تاسو کوم غره خپل ماده کول دي خپل مال تباہ کول دي ورته د قیامت کې الله په تاسو دې مال پختره کوي وقت چون کې مختصر دی بل خبر تاسو کوم الله دې د عمل توفیق نصیب وګرځي ورجان مزه خفنه شي خوشالي پدی اشنغر پمدک باندې د چارته دی پدی علاقه باندې فکم کور کې مړې وشي دا غمړي ورثه یا غیر ورثه په دې دیګونه پخې ټول دیګونه پخې کنه پخې بالکل پخې دا چرته عالم نه پښتنه کړی دا دیګونه پخول دا دیګونه خوراک دا حلال دي که حرام دي دا حلال دي که حرام دي دا مولانا تانی رحمت الله علیه دا نور کتابونو کې لیکلي دي حدیث مبارک مشته مشکات شریف کتاب جایز وګورئ رسولان کو تراغه او قراتوي اصنعوا لآل جعفر طعاما جعفر ته وفات شو رسولان کو تراغه اتاد آل جعفر د پاره سو کوي حضور وای تو کوي طعام پوک د مړي پکور باندې دیګونه په خول نشته دی مړی خاوند پرې دا وایي چې خپل مېلمانه رخصت کړي ګورې رسولان په خپله کور ته ځي اصنعوا مشکات وګورئ پاک به نور انشاءالله تاسو مسایل پکې وګورئ حاشیه کې لیکلي دي زه خود بیمار غوندې ما اصنعوا ټول وایي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم الغم دغه په طعام جوړ کړئ ای دا اشنغر خلقو پدې حد بس عمل کوي پدې پیران به عمل کوي که جنات برادي باغ عمل کوي سب په عمل کوي دا د مړي پکور باندې دا روټي ورکول دی ګونه پخول اړې خوږي وريږي ویل ډېر خوږي وري ته طالبان ته ما ډېر خوږي وي هلم را لګي خوري بیا هلم نور په راو کوي وای کنه وای هلم دې خوږي وريږي وګوري خدا وريږي بالکل حرام دي او د حدیث معلومیږي
ثاني رحمة الله لیکلی دي کلی کله خلق دون بیکار خلقو کنجسانو بخیلانو د مړي کور ته روټۍ نه لېږله نو که په دغه وخت کې مړي کور والا د خپل ځان دپاره کور کې روټۍ پخوي نو کیدای شي جواز پکې مطلب دا محترم لوی جلسه ده لوی عالمان پکې یي هغه حدیث وګورئ او چې دا روټۍ چې کوم پور پخوي او خلک یې خوري پاکې وخوي ماشاءالله وخه پکې که او خلک څه وایي ډېرې خوږې وریجې پخ کړې وي ډېرې خوږې وي او حرامې دي ووالې ګورې دغه مړی چې شوی دی د دې به کونډه وي رنډه به وي یتیمان بچي به وي او نور په هغه باندې به قرضې ورپورې وي هغه هر شی وخوړلی شو زه تاسو ته اعلان کوم په دې لویه جلسه کې چې دې روټۍ نه انکار وکړئ دا روټۍ مه پخوئ بلکې د محلي خلک د جماعت خلک دی وخت مقرر کی او روټۍ دې راوړي اوږدې دي چې کله 12 بجې شي 12:30 بجې شي نو بیا دې اعلان وکړي چې مېلمانه دې راځي نو په کور باندې به تکلیف نه راځي او د روټۍ جمعه توړل یا ډېرې توړل څه ګران کار دی هم نه ګورې رسم به ختم شي د مړي پیسې به ختم شي او هر څه به ختم شي یو سنت طریقه به شروع شي مطلب دا د تاسو خپل اپیل کوم چې آینده دپاره ما ته خدای دا موقع راکړله چې تاسو دا خبرې څوک نه کوي ګورې که کوي دا خبرې څوک نه کوي خو زه چونکې د یو لوی عالم او د یو لوی شیخ الحدیث چې امام الاولیاء دی د هغه شاګرد یم او دا خبرې کولې زم تا دا حق خبر رسوم ګورې آینده دپاره دا مرسوک هم دا خبره ښودلی کېږي ګورې الله تبارک ګورې څونه ښه دعا ده نظر الله عمران الله دې تر تازه لري هغه څوک هغه سړی زما حدیث وردل نظر الله ذات سره دی ګورې الله دې هغه سره تر تازه لري خدای دې خوشحاله ساتي خدای په ژوند کې خوشحالي راولي چې هغه زما حدیث وردل تاسو حدیث ویلی طلباو واورېدل که ویلي نه وي خو واورېدل په دې حدیث باندې عمل کوئ الله و تاسو ان شاء الله په دنیا او په آخرت کې یو لوی خوشحالي نصیب وګرځئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين